حدیث مبارک کې راځي یو ځل یو تن راغی نبی علیه الصلاة والسلام لره کلمه وویله مسلمان شو. دا د بنو سلیم قبیلې کس و، د بنو سلیم قبیلې سړی راغی مسلمان شو. نبی علیه الصلاة والسلام ترنه تپوس وکړو وی ای زما ملګریه دا راته ووایه مالي حالت دې څنګه دی، څه پیسې میسې لري که نه لري؟ هغې کس ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د قبیلې 3,000 خلک دی. زما په قبیله کې څومره خلک دی؟ زما په قبیله کې 3,000 خلک دی او په هغې 3,000 خلکو کې د ټولو نه خوار او غریب زه یم، په ټوله قبیله کې کمزور او غریب زه یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه. صحابه کرام یې ناست و خواته. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیله هلکه د خپل ملګري سره امداد وکئ، د خپل ملګري سره څه وکئ؟ امداد وکئ، تعاون ورسره وکئ. سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ناست و د هغې یو سربه ښکلې وښه وه. وی د الله پاکه پیغمبره زما دا وښه دده شوله، زما دا وښه دده شوله. علي رضی الله تعالی عنه ناست دی، ځان ته یې وکتل څه شی نشته دی، څه شی ورسره شته دی نه. خپل سر ته یې لاس کو، نوې پګړۍ وه، هغه یې راواغېست، هغې صحابي ته یې په سر کېښوده. وی دا مې پرون ځان له اخېستې، زما د طرفه دا ستا شوه، نور را سره څه شی نشته دی، زما دا پګړۍ ستا شوه، نور را سره څه نشته، مې پرون ځان له نوې اخېستې ده. نبی علیه الصلاة والسلام سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایل وی سلمانه ستاسو د ملګري خو سورلی مو شوله، پګړۍ مو شوله، خو د لرې نه راغلی څه د خوراک انتظام خو ورله وکړه، که زمونږ کره خو کور څه شی نشته دی. لاړ شه وځه د مدینې په کوڅو کې وګرځه، وایي د الله د پاک پیغمبر میلمه راغلی وږې د خوراک له ولې څه راکئ. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې د مسجد نبوي نه ووتو د مدینې منورې په کوڅو کې روان دی او اواز کوي ای خلکو زما د محبوب صلی الله علیه وسلم میلمه راغلی وږی دی، هغه له د ډوډۍ انتظام وکړئ. د مدینې په کوڅو کې دا اواز کوي چې څنګه ته په کوڅه کې که نه نو دا اواز د فاطمه رضی الله تعالی کور ته ورغی. هغې په کور کې دا اواز واورېدو چې بار د کوڅې نه اواز راغی چې د دواړو جهانو د سردار میلمه دی وږی دی، د هغه له د ډوډۍ انتظام پکار دی. فاطمه رضی الله تعالی د دنې نه اواز وکړو وی ودرېږه زما د دروازې نه لاړ نه شي، زما په دروازه کې ودرېږه. سلمان فارسی رضی الله تعالی په کوڅه کې ودرېدو، د دنې نه ورته اواز وشو وی څوک یې؟ وی زه غلام سلمان فارسی یم، زه سلمان فارسی غلام یم. وی زما د بابا میلمه دی، وی ډوډۍ نه ده خوړلې، وی زما د دروازې نه ګورې اخوا لاړ نه شي، اخوا لاړ نه شي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایل تاسو کره ولې څه شته د خوراکو؟ سلمان فارسی حیران شو چې د علي په کور کې د خوراک سیس موجود دی، ستاسو کره د خوراک کور څه شته دی؟ فاطمه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی 2 ورځې وشوې چې موږ څه شی نه دی خوړلی، یا کجوره خوړلې یا نه خوړلې. نو یې میلمه له څه وسم؟ وی الله به خیر کړي ته دلته ودرېږه، ته مه ځره دې ځای نه. د فاطمه رضی الله تعالی په سر باندې یو ښکلی څادر پروت و، د خپل سر نه هغه څادر راټول کو او سر یې په بل یو چوپړي باندې پټ کو او هغه سلمان فارسی ته په ور کې راویستو. وی دا څادر واله او زمونږ د دې کور نه یو 2-3 کوره اخوا لاړ شه، دلته یو یهودي دی شمعون تېنه نوم دی، شمعون یهودي تېنه نوم دی، هغه د خلکو نه نغدې پیسې مالي او څیزونه هم ګاڼه کوي. نو زما دا څادر په هغه باندې خرڅ کړه او یا یې ورسره ګاڼه کېده او هغه ته ووایه ما ته د خوراک څیز راکړه په دې باندې. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه اوښکې روانې شوې، څادر ته یې لاس نه کو. فاطمه زه ستا څادر نشم خرڅولی، زه ستا څادر نشم خرڅولی. فاطمه رضی الله تعالی عنہ فرمایل سلمان دا زما حکم دی، دا به مني، دا زما حکم دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په ډکو سترګو باندې د هغې څادر راواغستو او شمعون یهودي لی وړو. نو چې شمعون یهودي لی وړو هغه ته یې څادر کېښودو، وی دا واله او موږ له په دې باندې د خوراک څه شیزونه راکړه، موږ له د خوراک څښاک څه څیز راکړه، کجوري راکړه، وړه راکړه. نو شمعون یهودي چې څادر اوچت کو او داسې پوزې ته یې نږدې کو، وی څومره ښایسته خوشبویي ترې رانه راځي، دا څادر دی د چا؟ دا خو چېرته د ډېر غټې کورنۍ نه دا څادر راغی، دا څادر د چا دی؟ سلمانه دا خو راته ووایه که نه. سلمان فارسی چې سترګې اوچتې کړې د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، شمعون یهودي ته وی دا د دواړو جهانو د سردار د لور د سر څادر دی، دا د فاطمه د سر څادر دی. وی ولې خرڅوي؟ خرڅوي یې ولې؟ وی خرڅوي ځکه چې د هغې د پلار میلمه راغلی دی وږی دی او د هغې په کور کې د خوراک څه شی نشته دی. هغه و چې شمعون نه دا څادر ورکړه خو د خوراک څه شی پې ماله راوړه. شمعون یهودي چغې کړې وی فاطمه ته وایه چې د شمعون په دکان کې ستا د څادر قیمت نشته.
د شمعون یهودي دومره طاقت نشته دی چې د فاطمه د سر صادر واخلي او ما نن سال تورات تلاوت کو خو زه اوس پورې په تیارو کې پروت وم په هغې کې اوله خبره ماله دا راله چې د آخرې زمانې د پیغمبر نښه دا ده چې د هغه د خاندان خلک به دومره صحیح وي دومره سخاوت به پکې وي چې په خپله ګېډه باندې به یې ګټې تړلي خو بل ته به ورکړه کوي دا د سید او د میا پکار دا چې ځان ته میا وي سید وي چې په ده کې سخا هم موجود وي دا د نبي علیه صلات وسلام د خاندان صفت دی ګورې وی ما په تورات کې دا ولوستلو چې د نبي علیه صلات وسلام د خاندان خلکو به په خپله ګېډه پورې ګټې تړلي خو غریب ته به ورکړه کوي وی زه در اوسه پورې په تیارو کې وم فاطمه ته وایه څادر دې واخله او دا خوراک دا کجوري والا دا وړه والا د هغې کره اوس او دا ورله ورکه خو فاطمه ما ته پته ده چې دا هسې نه قبلوي دا هسې نه قبلوي خو فاطمه ته به ووایي چې ستا د سر د صادر دا برکت دی چې شمعون وایي زه ځم ستا په بابا باندې ایمان راوړم زه پې کلمه هم وامه دا ځکه زما نه قبول که زه زما کلمه وامه زه ایمان راوړم ځکه ورته ووایه چې دا ګورې زما نه قبول که خامخه فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا داسې ژوند کړی د علي رضی الله تعالی عنه داسې ژوند یې کړی دی داسې ژوند یې کړی دی